أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم 55 برخه شروع منګه تکالیف د مؤمنانو ذکر کول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته څومره تکالیف رسیدلې دي د دین د خاطره تر دې پورې خبره شوی و چې څو غریبانان مسلمانانو اصحاب کرام لکه خباب بن الارض رضی الله تعالی عنہ داشان بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ابو فکیها رضی الله تعالی عنہ دا هغه خلکو چې دوی غریبانانو ایمان راوړیو غلامانو ډیر زیات تکلیفي د دین د خاطر برداشت کړو یو پکې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي چې د کله ایمان نو راوړې نو دبه د بادشاهانو شان زندگی تیرول او چې ایمان راوړ نو بیا د زندگی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جاړي د دین وروسته په دین کې د زنانو ډېر زیات قرباني دي یو درې څلور داسې زنانه وي چې هغه ایمان راوړ او ایمان راوړو د دې تکلیف حالاتو نو که تاسو د دوی قرباني ته وګورئ انسان حیران پاتې شي لکه هغه کې یو وینځه نهدیه رضی الله تعالی عنها وا یو داغي لور وا زنیرا بلا ام عبیس رضی الله تعالی عنها چې دا د بنی المؤمل وینځوا دا څلور داسې زنانوي چې دیو ایمان راوړیو او دیو ته مشرکانو ډیر زیات تکلیفونه ورکول ډیر zarar به ورکاو په دې کې دا زنیرا رضی الله تعالی عنها رومیه وا د روم سره تعلق سات او د بنی عبد الدار دا غوی وینځوا بعضی وی چې دا د بنی مخزوم د قبیله دا غوی وینځوا چې کله د ایمان راوړو نو ابو جهل علیه لعنت الله والملائکته والناس اجمعین هغه ورته ډیر زیات zarar ورکاو په دې کې د تکالیف د وجنا یا د تکالیف د وجنا چې ډیر زیات تکلیف ورکاو اکثر کتا سو وګورئ دا فرعونیان او د دوی په طریقه چې کم خلق رواني نو دوی په سزا کې اکثر له د خپي او د زین ډیر زیات وهي یا په دې څټ یا په سر ډیر گزار کوي چې دې سره د غوګونو خواص د سترګو خواص دا ختميږي نو دا زنیرا رضی الله تعالی عنها دا پسترګو باندې اړنده شو مکمل نظر ختم شو او وینځم و ابو جهل بدی ته بیا پیغور ورکاو او دا به ورته ویل اصابها اللات والعزى لات او عزى دا پسترګو اړنده کړه دی ویل هغه ورته ویل ګوره تبل دین ته واوړې دی الله لات او عزى در نه انتقام واخست پسترګو اړنده کړي او دا د مشرکانو همیشه د پاره عادتي چې کله مسلمانان اغوی ته معمولی zarar ورسیږي نو دوی وای الکه دا باباګانو واه او تو ګور کنه پلان کی بابا ورته تکړه ورسوله پلان کی چالو شو هغه چالو شو په دې کې کتا سوچو کې ابراهیم علی السلام هغه بول
که ماته څه تکلیف راورسیږي نو دا به ماته د الله رب العزت د طرف نه، دا به ماته د پیرانو او دغه شان د بوتانو د وجې نه نه، لکه هغه به ویل ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. زه ستاسو د مشرکانو نه بالکل یریږم نه، بس که ماته الله څه راکوي هغه به زما تقدیر کې لیکلی، زما په هر څه باندې الله خبردار دی. نو زنیره رضی الله تعالی عنها ورته جواب کې وایي قسم په الله تاسو دروغ وایي، لات او عزا هیڅ نشي کولی، دا زما نظر زمانه رب اخسته دی او زما رب په دې قادر دی چې هغه ته مال واپس راکړي. دی به ویل زه تعالی د ستارب درکې. په دې کې زنیره رضی الله تعالی عنها د شپې الله ته جاړي او د رب نه سوال کوي، الله رب العزت هغه ته واپس خپل نظر ورکړي. لیکن د تعجب خبره دا ده چې کله یو انسان په دواړو سترګو باندې مکمل ختم شي نو د دې علاج بالکل چانه وکړي، او دوی ته دا په تاریخ کې چیرته دا نه معلومه. زنیره رضی الله تعالی عنها هغې له الله رب العزت واپس نظر ورک، د دوی هغه پیغور دوی ته واپس یو بهترین جواب شي. خو لیکن د الله طاقت ته وګوره، خو دغه ابو جهل دی او دغه د مکی مشرکین او دغه کفار دی الټا راولګېدل، ویل دا د محمد جادو دی. عجیبه خلک ویل دا د محمد جادو دی. اول یې درنه نظر لري که چې خلک تا ته خبرې شروع کړي، دوباره یې درکړه چې کېدای شي ما خلک ومني. داسې حالت نو دې ته به ډېر زیات تکالیف ورکول. اخره کې ابوبکر صدیق د دې تکالیف برداشت نه کو، دا یې واخیسته او خالص د الله د پاره آزاد کړ. ابوبکر ډېر قرباني ورکړي دي، ډېرې زیاتې. بل زنانه ام عبیس رضی الله تعالی عنها وا چې دا د بنو زهره وینځه وه چې کله د اسلام راوړ، دې ته مشرکانو ډېرې بدترینې سزاګانې ورکولې. خاص کر د دې یو مالکو اسود بن عبد یغوس، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه دشمنانو کې و چې چا به رسول الله پسې ډېرې خنداګانې کولې، یو پکې دی. دبم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تکالیف به چې ورکول نو په خنداګانو کې به ورکول، استهزاء به ډېرې زیاتې کولې. نو دم د خپلې وینځ ته به ډېر زیات تکلیف ورکاو، ډېر انتهایی. او دام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واخسته، خالص د الله د رضا لپاره آزاد کړ. یو بل وینځه ده د بني عمرو بن مؤمل یا د بني عبد الدار د قبیلې نه ده، بعضې وایي چې د بني عدي د قبیلې نه وه، او د دې نوم لبیبه و. دې ته به عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات تکالیف ورکول، ځکه په دغه زمانه کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان نه راوړی، دې ته به ډېر زیات تکلیف ورکاو. چیرته طاقت د عمر او چیرته کمزورتیا د زنانه او چیرته باډي د عمر، هغې ته چیرته د زنانه طاقت ټینګېدی شي. خو د یو طرف ته که طاقت د عمر دی، باډي د عمر ده، غصه د عمر ده، خو د بل طرف ته ایمان د وینځي دی. نو دې له به دومره سزا ورکړه چې هغه به د ډېرو غصې نه هغه کوم شی چې به سزا دپاره راخستی او ستړی به شه او وبې غورځاوه او قسم به وکړو چې زما دی قسم وي چې زه، او دا به ویل په الله به قسم وکړو چې زما دی په الله قسم وي چې زه صرف ستړیوالی بس کړم، چې زه ستړی شم، طاقت مې ختم شو. نو چې کله به دمش بیا یې پې شروع وکړه او دې به ته وخندل، جواب به ورکړه کذلک یفعل بک ربک، دا سزا تاله ستا رب درکوي. هغه به ستړی شي صرف او وبې والا دا دې به جواب کې څه ویل کذلک یفعل بک ربک، دغه شانکار به ستا سره ستا رب کوي، یا دغه سزا چې تاله درکېږي چې ته ستړی شي دا هم تاله ستا رب درکوي، یا داسې به تا سره ستا رب کوي وبشي. بیا د دام بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واخسته او آزاد یې کړه. بل یو نهدیه رضی الله تعالی عنها او د هغې لور، دا دواړه د عبدالدار د قبیلې نه وي او دواړه د یوې ښځې نه وي، دا دواړه وینځې وي. او دوی چې کله اسلام راوړ
نو په دغه دوران کې به مسلمانانو ته ډېرې زیاتې سزاګانې ملاوېدې، نو دوی ته هم ډېر انتهایی سزا ورکړه. لیکن دوی هغه سزا د الله د دین دپاره هغه برداشت کړه، وخت تیر شو خو هغه سزاګانو دوی د ایمان نه ورنړول. او دا به ویل خلکو به ورته دا پیغور ورکاوه چې تلاړې تاسو مشرانم صابیان شو، تاسو هم صابیان شو، چې ترڅو پرې تاسو واپس د دغه صابیانو نه نه راوختي، دوی ته به صابیان ویل څوک به چې د دین نه واوړېده. لکه د کفارو دین به پرېښوس، د رسول الله ملګری به شول، به فلانکې چې کوم دی هغه صابي شه. نو دوی به ویل تم لاړې د صابیانو ملګرتیا دې وکړه او ځکه په تا باندې څوک خفه کېږي دغه صابیان دي تا زموږ نه واخلي که نه، خو تاله به موږ سزا درکوو. نو بیا دام ابوبکر صدیق واخیسته او دایم آزاده کړه. دغه شان یو بل صحابي دی عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنہ، دته به دومره سزا میلاو شوه چې د حواسو به کار پرېښوس، د وهلو د لاسه به د بدن کار پرېښوس، بیا په خبره نه پوهېده چې چا به ورته خبره کوله، داسې پوهېده به په هغې باندې نه. نو دام بیا ابوبکر صدیق واخیسته او آزاد یې کړ. نو دا اووه کسانو، دوه سړي او یو څلور د درې سړي تقریبا څلور دا پنځه دا وینځي، بلال رضی الله تعالی عنہ، عامر بن فهیره او پنځه دا وینځي چې کومې بیان شوي، دا ټول ابوبکر صدیق اخیستي او خالص د الله د رضا دپاره آزاد کړي. بیا د پلار راولګېد ابوبکر صدیق ابو قحافه د خپل زوی ته وایي ابوبکر ته ملامت یې که چې ته ټول کمزوري اخلي او کمزوري آزادې، تا به چېرته طاقتور خلک اخیستی وي قوي مضبوطه چې سبا له ستا په کار راغلي وي ستا ملاتړ به یې کولی. هغه ورته وایي دا ما چې څه دپاره واخیسته په هغې الله خبردار دی، زما مقصد په دې کې بل دی چې هغه د الله رضا ده. الله بیا دا آیاتونه راولېږل وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکا، د جهنم نه به الله هغه انسان به الله وساتي، هغه به وساتلی شي بلکل دی به په اړخ د جهنم نه، کوم الذي یؤتي ماله یتزکا چې دی خپل مال د دې دپاره ورکوي چې د خپل ځان الله ته پاک کړي. دا آیتونه دغه باره کې الله راولېږل. د دې سره یوه کورنۍ ده چې هغې ته د یاسر خاندان و، یاسر رضی الله تعالی عنہ. نو یاسر رضی الله تعالی عنہ په خپل هم ایمان راوړه، دغه ښځې سمیه ابی رضی الله تعالی عنها هغې ایمان راوړه، دغه زوی عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ دم ایمان راوړه. او دا درې واړه د ابو جهل د قوم د بنو مخزوم د قبیلې غلامانو، د درې واړو ته الله رب العزت ایمان ور نصیب کړو، نو دوی ته به ډېر زیات تکلیفونه ورکړل کېدل. او دا د الله عادت دی چې د مسلمانانو دوی له کومه سزا او امتحان په دوی باندې راشي چې مقصد یې دی چې الله رب العزت بې تپوسه جنت ته بوځي. او دام د الله یو عادت دی چې ظالم او کم چې زیات ظلم کوي نو الله رب العزت نورم طاقت ورکړي چې موږ دا ظلم سیوا وکړي چې هلته زه دله سزا ورکوم چې بیا دی ملامت نی او د دی بیا څه دی جواب نشي کولی تا خو دا کړي تا خو دا کړي، بل د یو سزا را یادېږي ده ته هغه په ګوته کېږي او دله زیاتي سزاګانې میلاویږي. نو دوی به هم ډېر زیات عجیبه سزاګانې دوی برداشت کړې وي. په دې کې ابو جهل به راولګېده، دا درې واړه به ګرمۍ ته ودرول او سره د هغې نه ټکول به یې وهل به یې سزاګانې به یې ورکولې. دومره سزاګانې ورکړې چې د هغه سزاګانو په وجه باندې عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې چې کله تېرېده نو هغه به هېڅ نشو کولی، صرف دا خبره به ورته وکړه صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه، بس صرف صبر کوئ، صبر کوئ، ستاسو ځای جنت دی، ستاسو ځای جنت دی، لږ صبر کوئ. دې کې دا سمیه رضی الله تعالی عنها دې ته ابو جهل ویل ته څه وکړه
ایمان پرې ده هغه ول شرم نشم پرې خوسته نو ابو جهل د خلین ډیر زیات بد زبان او ډیر بی حیا انسانو نو دیو بیا زنانو ته به غلط پیغورونه ورکول نو دی سمیه رضی الله تعالی عنها ته ویل ولته د محمد ملګرتیا زکه کې او دغه شان هغه د زکه ایمان راوړې دغه ملګرتیا دی کړي چې ته سړی خوخه انکی آمنتی لاجل الرجال ستا سړی خوخ دی او ته په سړو بسیتلې تا محمد دی خوخ دی پلان کې دی خوخ دی پلان کې دی خوخ دی دا پیغورونه ورته ورک دا ډیر بدکار انسانو بد چلن انسانو بد زبان انسانو په بعضی تاریخي روایتونو کې راځي چې کله په دې باندې مونښوا سمیه رضی الله تعالی عنها په دغه پیغورونو باندې روانه ولا نو بیا اخر کې یو ځل بعضی الفاظ یو شان ترازی او بعضی بل شان ته بعضی کتابونو کې دا واقعا موږ داسې کتلې چې دا راولګي دا ابو جهل ته په مخ باندې چې کله دی له سزا ورکوله نو ابو جهل ته داسې لاړې ورته کړې نو دې غوسه او بعضو کې دغه الفاظ نشته دقه شانت دی وای دې دومره غوسه چې کله په دې غلطو الفاظو باندې دا سمیه روانه ولا د عمار مور نو اخره کې وای دوه خاني زورور خاني راوغتل یوې د سمیه رضی الله تعالی عنها په یو خپه پسې وتړو او بلې د سمیه رضی الله تعالی عنها په دې بل خپه پسې وتړو یو خروان ک بل خوا د دینې کپړې وېستلې چې کله کپړې تی وېستلې او داسې وای په نزا باندې واله په دې د چې کله نزا باندې واله نو په دې منځ باندې دو ټوټې کړه یو خوا ته لاړه بل خوا رضی الله تعالی عنها وارضاها د دې وجنه د اسلام اولنې د شهادت مرتبه سمیه رضی الله تعالی عنها ته ملاو شو او دا هغه ظالم چې کوم فرعون د دې امت دی ډېر په بيدردۍ باندې شهید کړه لکه څنګه چې د فرعون په دربار کې اول شهادت هغه ماشیتا او د هغه دولوریانو ته ملاو شو چې ماشیتا فرعون شهید کړه او د هغه دولوریانی ورته ورغورځولې دغه شان دی په اسلام کې اولنې شهادت سرته ورسو دی پسې د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ د غره تکالیف واقعه ده ان شاء الله آینده سیرت کې به وایي واخر دعوانا